السلام علیکم ملګرو، تاسو ته پته چې روس چې کوم حمله کړې ده په یوکرين باندې، پاغه کې زمونږ د پاکستان او د پاکستان اوسیدونکو هلته ګیر شو چې پاغه کې زمونږ د سوات او بیا خاص کر د ګمبت مېرې زمونږ د محلي خاص کر زموږ د مالی او د زمونږ د مالی الکان دي چې دوم په یوکرين کې ګیر شو او دو وس د هغه ځای نه ووتو د یوکرين نه تللی پولند ته، نو هلته کې چې په دوسه تیر شو او وس دو چېرته لاړو او په هغه ځای کې چې وس په دوسه تیریږي یا ستیر شول او وس په دوی کمې مرحلې پرتې دي ملک ته د واپس راتلو، نو په هغې باندې موږ د حنزله او د یایا سره به خبرې کوو. نو حنزله دا راته ووایه چې هلته کې تاسو ته حالات څنګه خراب شو. بل ورځ موږ یو ویډیو کړی وه خو هغه تاسو په سټیشن کې ولاړ وئ، ډېر زیاته یخني م وه هغه ټایم کې، هغه خبرې هم داسې نه کېدې خو بیا هم تاسو ته خبرې کړې وې. اوس زموږ د کتونکو ته ووایه چې یاره تاسو د کومې مرحلې نه تیر شوئ او مخکې به اوس څنګه راځئ پاکستان ته. السلام علیکم. تیر شوي کومه ویډیو چې وه تاسو کوم کال بیا وکړو او نو د هغې نه پس دی نو بیا موږ ته ټرین میلاو شو جي او موږ دغه ته راورسېدو. هغه چې و نو په وګزال سټیشن باندې موږ کړې وه که نه جي. نو هغې نه پس بیا موږ رالو دغه ته لیویف ته. د لیویف نه بیا په موږ پسې دلته حکومت ته او پاکستان امبیسي والا خبرې دوی ته کړې وې، نو بیا یې موږ راورسولو د پولینډ بارډر ته. نو د هغې نه پس اوس هغو موږ دلته سټې راکړي د پولینډ ته موږ رارسېدلي یو او دلته اوس الحمدلله اوس موږ ښه سیف یو. حنزله دا راته ووایه چې هلته کې چې کله حالات خراب شو نو تاسو خو په هغه ویډیو کې هم داسې څه اشاره راکړې وه چې یاره موږ داسې څه خبرې نه شو کولی ځکه په کور کې دې هم پریشاني جوړېده. نو هلته حالات څنګه وو او تاسو د کم مشکلاتو سره مخ وئ؟ نو جی کله چې حالات خرابېدل نو یونیورسټي والا هم موږ ته دا ویلي وو، امبیسي والا هم دا ویلي وو چې کله هم تاسو حالات خرابېږي یا څه کېږي نو موږ به تاسو د هغې نه مخکې انفارم کوو او تاسو موږ د دې ځای نه وباسو. نو بیا هغو موږ داسې کنفرم خبره نه کوله، هغو چې دا ستاسو خپله مرضي ده که تاسو د یوکراین نه وځئ که پاتې کېږئ. یونیورسټي والا هم دا ویل چې څوک لاړ شئ خپل کنټریز ته، نو هغو ته به آنلاین کلاسز وي، که څوک دلته پاتې شي نو هغو ته به آفلاین وي. نو موږ بیا داسې خپل دغه باندې نه پوهېږو، نه چې موږ ورڅنګه چل وکړو څنګه ونه کړو. بیا دا حالات چې ورو خرابېدل بیا هلته کوم بامبینګ او دا شروع شو، نو 2-3 ورځې چې دي نو 2-3 ورځې هم 2-3 شپې نو هغه بیا موږ کوم د میټرو سټیشن چې هغه کوم بیسمنټ هغې کې موږ به تېرولې او څه ټایم به پکې کور د فلیټ ته به رالو یا چې کوم سټوډنټان به هاسټل کې هغو به هاسټل ته لاړو. نو دغه 2-3 اخرنۍ ورځې چې دي نو هغه بیا موږ په میټرو سټیشن په بیسمنټ کې تېرې کړې وي. د یحیا نه تپوس کوم یحیا بل اوس پکې تا هم څه خبرې کولې خو هغه زموږ هغه پروګرام دونه اوږد نه شو. دا راته ووایه چې څه راته ښکارېدو چې دا سوچ یې کوو چې یاره موږ به پاکستان ته ورسو که نه او پته نه کړي چې مخکې به څه کېږي، نو څه خیالات به په ذهن کې تلل راتلل؟ بس زموږ دا واړه خو ګېرېدلي وو خو هغه مو به دې دا کنټرول وه چې موږ کله بار ته راووتو نو د هغه ځای کوم خپل سټیزن چې دي هغو بالکل خپل وخت په لایف چې ښه په ارام به یې تېروه او نارمل حالات کې به یې تېرولو، د هغو څه داسې یره موږ نه لیده. د هغې د وجې زموږ دا یره لږ کنټرول شوې وه. بیا موږ ته خطره وه ځکه چې پخوا کې بالکل بارډر بالکل زموږ سره په 30 کیلومیټر فاصله کې دی او دا واړه به لکه داسې یره به زموږ سره وه او اکثره چې به موږ سهار راپاڅېدو نو درز اواز به موږ اورېدو. دې د وجې دا یره د وړو زیاته شوې وه. بیا موږ کوشش دا و چې موږ ځان د دې ځای نه وباسو په طریقه باندې. بیا چې موږ ټرین ته لاړو نو په آنلاین ټرین زموږ نه مس شوی و خو ښه و چې په دویم ټرین کې موږ ځان وخېږو او په صدیقو مې کې ځان وردننه کړو او ډېر په تنګدي باندې موږ دا سفر تېر کړی دی د 24 ګنټو ده او ځان یو دې ځای ته راورسوو. بس الحمدلله اوس ښه سیف اینډ ساونډ یو. په دې کې خو ما داسې هم خبرونه اورېدلي وو پرون په وټساپ کې څه وایس میسیجونه راغلي وو د هغه د نورو پښتنو هغوی کې چې یاره څه په بارډر باندې پکې کسان هم والي دي او څه 35 دي که څو کیلومټره هغوی څه پیدل هم تلي وو. نو تاسو خو پکې دغه سچویشن نه دی لیدلی؟ بالکل هغه سچویشن پکې راغلی او کوم اولنی ټرین والا کوم زموږ ملګري چې راغلي وو چې نو هغو ته پکې ډېر مشکلات راغلي وو او پکې په بارډر باندې وهلي هم دي. هغه داسې خبره وه چې د پاکستاني چې کوم موږ نه زموږ نه چې مخکې کوم راغلي وو نو هغه په تعداد کې هم لږ ډېر کم وو او لکه د هغو سره داسې خاص سپورټ نه و او د امبیسۍ طرف نه ورسره هم ډېر سپورټ نه و. هغوی په نیمه لارې کې پرېښودي وو بارډر ته او موږ چې کله لیویو ته راورسېدو زموږ له امبیسۍ والا سره خبرې وکړې که موږ تاسو بارډر ته رسوئ نو هله در سره ځو که نه موږ ځان خپل لایف نه ریسک کوو. موږ ډېر په مینتونو او په دغه باندې په دې باندې موږ دا سره خبره وکړه چې موږ تاسو اخر سر ته ورسوئ. په هغې د وجې باندې زموږ د میجورټي کله سیوا شو کله چې موږ رالو د میجورټي کله سیوا شو پاکستاني سټوډنټانو نو هغې د وجې موږ بارډر خواته کوز کړو. په د هغې نه بیا موږ لږ 10 منټه 15 منټه موږ بیا پیدل وواله.
تاسو اوس په کوم ځای کې دا پولینډ چې دی دا د یوکراین نه بهر چېرته ملک دی سټیټ دی د دې نه پس به تاسو لکه بیا د پاکستان ته په یو دغه کې راځئ که بل د دې نه بل ملک ته چېرته ځئ اوس دا پولینډ چې دی کنه دا په یورپ کې پولینډ په یورپ کې یو کنټري دا او بالکل بارډر چې دی نو دا د یوکرین سره یو ځای دی او کله چې موږ پولینډ ته راوړی نو پولینډ کې موږ یو ورځ سټے کړی و پولینډ په بارډر باندې د سکیم پول ډېر زبردست دی او پولینډ موږ ډېر زیات لکه ډېر په ښه وې سره موږ ټریټ کړی دي موږ یې ټریټ کړی دي د هغې نه بعد موږ سره امبیسي والا کانټیکټ کړی او هغوی به موږ پسې راغلي په بس کې دا ټول واړه بیا بس کې د هغوی کیپټل طرف خېچوي پوسټ دي د پولینډ چې کوم کیپټل اوس چې دی نو موږ اوس د پولینډ په کیپټل کې دې ته ورسا وایي د بارډر نه د 6 غنټو کې 15 غنټو لار ده دا راته ووایه چې تاسو دغلته اوس څونه سټوډنټ تللی یئ او اوس په یوکراین کې د سوات یا د پاکستان څوک پاتې شته که نه دلته اوس موږ تقریبا داسې 140-150 پورې سټوډنټان راغلي دي یا اوس هم کم از کم 40-50 سټوډنټان چې دي نو هغو څه په لاره باندې دي په ټرین کې سفر کوي که نه را روان دي او څه هلته دي نو راځي به نو که تاسو ته د چا په باره کې تاسو د حکومتي کومو خلکو چې تاسو سره رابطې کړي دي بیا د هغه ځای د امبیسۍ د سره د حکومت د طرفه رابطې شوي دي هغو ته تاسو څه پیغام ورکوئ بالکل جی هغه چې دی نو اوله کې زموږ سره هېڅ قسمه سپورټ نه و خو بیا چې کوم د هلکانو ته به کوم تکلیفونه میلاو شو او کوم ویډیوز چې تاسو وکړل نور میډیا والا چې کوم ویډیوز وکړل نو د هغې نه پس بیا زموږ امبیسي او پاکستان ګورنمنټ چې دی نو زموږ ډېر سپورټ وکړو او موږ د هغوی ډېره شکریا ادا کوو چې موږ دې ځای کې سره راورسولو او موږ ورته ښه سیف یو زه ډیره مهرباني یحیی او ډیره مهرباني انزلا چې تاسو څنګه سره خبرې کړې ګرانو کتونکو دا حنزله او یحیی او د دوی سره تقریبا 140 نور داسې سټوډنټ دي چې هغه د یوکراین نه په خیر خیریت سره وتی دي او یقینا چې په دې کې د حکومتي خلکو ډېر کوشش کړی دی کنه په هغه ځای کې چې دوی په کوم حالاتو کې پساو بیا د هغه ځای نه دوی د بارډر په لار باندې بل ملک ته وړېدو نو که پرس که دا زموږ مشرانو به دې کې کوششونه نه یې کړی نو دوی ته به هلته ډېر پرابلم و خو د دوی دا سپورټ چې وشو دوی د هغې مشکل حالاتو نه ووتو نو موږ یو خو موږ د دې خپلو مشرانو زموږ وزیرانو کومو خلکو چې په دې کې کوششونه کړي د هغو شکریا ادا کوو او بله موږ د حنزله او د یحیی فیملۍ ته هم مبارکباد ورکوو چې دې هلکانو ته یو نوی ژوند میلاو شو د اجازت غواړم د الله په امان